خلقو ذهنونه بشک مونږ او تاسو دا چې کوم عام خلک یو دا هغوی ذهن بشک مختلفي دا خبره واورئ ذهن یې څنګه مختلفي انسان چې ذهن کومې خبرې ته رسي او د انسان ذهن په کومه خبره باندې پوهیږي او ذهن یې په هغې باندې کلیر شي هغې منلو ته تیاري هغه مني خو افسوس خبره دا ده یعنی مقصد دا دی د اعتماد په خپل ذهن باندې کا دا خبره دی پر ارته کوم خصوصا په نن زمانه کې مخکې خو پاکان خلق تیر دی مؤدبین خو په نن زمانه کې انسان داسې دی کچرتا دغه انسان ذهن په یو خبره باندې کلیر نشي ذهن یا په یو خبره باندې مطمئن نشي ذهن یا په یو خبره باندې اونرسي دی پوپوی نشي نو پکار څه ده پکار دا چې دا انسان د عیب ګوت خپل ځان ته ونسي او څو وایي چې زه نه پوهېږم نه په دې ځای کې انسان نه یو خطا کیږي او هغه دا کیږي چې دا کوم مخامخ سیز دی چې دا د ذهن ورته ونه رسېده دی په هغې باندې پوه نه شو د ذهن په هغې باندې کلیر نه شو هغې ته ګوته ونیسي چې دا سیز دا غلط دی او دا خطا دی او دا د اسلام په خلاف باندې دی مسله دې ځای نه جوړېږي دا یاد لره ستا په خپل ذهن باندې دومره اعتماد دی چې دا به په هر شي باندې کلیر کیږي ستا دین سره واسطه څومره ده ستا علماء او اولیاء سره تعلق څومره دی ستا د هغوی خصایل او فضایل او اوصافو نه څومره خبرې ستا د قرآن او د حدیث ټډي او مطالعه او هغې لا ټیم څومره ورکړی که یو سړی دغې ټولو خبرو نه پس دا خبره وکړه څه بجا ده چلو قرآن سره منسلک دی حدیث سره منسلک دی علماو سره چې کوم علماء حق دی اهل سنه و جماعه هغې سره منسلک دی سټډي کا مطالعه کا ناسته اسټرګل کوشش محنت خواري کا هغې نه پس وایي چېرې زما ذهن دا خبره نه مني یا زما ذهن په دې باندې کلیر نه دی نو یو خبره ده ته قرآن نه خبر حدیث نه خبر د هغې مطالعه سیاق سباق نه خبر د هغې مفهوم معنا نه خبر د هغې شان نزول او شان ورود نه خبر او ته راځې او مخامخ په یو خانقاه کې په یو مدرسه کې د یو ولی الله په وړاندې یو عالم دین په وړاندې یو کار وشي یا څوک یې تذکره وکړه او ته هغه د خپل ذهن پیمانې ته راواچوي او ستا ذهن په هغې باندې کلیر نشي ته په هغې باندې پوه نشي بجا د دې چې خپل ځان ته غلط ووایي ذهن ته ناقص ووایي ځان ته ناپوهه ووایي او ځان ګرم کړي نه مخامخ سیز ته غلط وایي دا صحیح نه دی نو صاحبانو دا ډیر جرأت دی انسان په داسې نظریه باندې ګستاخی او بے ادبی په طرف باندې بیا ځي